اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش. د دوانو جهانو سردار هغه شخصیتو چې د امت د پاره په جړه جړه باندې د الله نه مغفرت غواړي، در دې پورې چې د امت ظالمانو د پاره نبی علیہ السلام جړلې دي او د هغې باوجود چې څومره شفقت والا او نبی علیہ السلام په خپله لعنت وایي په هغه انسان چې رشوت چاله ورکوي، په هغه انسان چې رشوت اخلي او په هغه انسان چې دا رشوت ورکوونکي او د اغستونکو په مابین کې واسطه جوړیږي، په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت فرمایل دی. والرائش منځنی کس چې زمونږه افسران بالا ته په یو واسطه باندې ورسیږو او مونږ دله پیسې ورکو هغه له ورکي او زمونږ کار وکي، ناحقه فیصله مونږ د پاره وکي، نو لینے والا اور دینے والا اور جو درمیان میں واسطہ ہو په غونډو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت فرمایلی چې په امت مسلمه باندې شفقت د نبی علیہ السلام نه د هیڅ چا زیات نشته. خدا مسله ډیره اهمه ده. دې سره کوئی انسان رشوت نه پریدي د ملک استحکام ختم شي، کو ارسونه بهترین نه بهترین قانون سازی وشي، خو چې در څو پورې د رشوت خورو روکتام نه شوي، د سود روکتام نه شوي، د قانون اس حیثیت نشته. غل خو کولو ګرځي، غلاو کی کو د پولیس په پکړ کې رام شي نو اول خو جیل ته ځینه عمل ته پیسو چلی سړی راځي، خو بل فرض عدالت تلار شي نو وکیل په پیسو باندې واخلي، جج په پیسو باندې واخلي، داغي په حق کې فیصله کیږي. زناکاری عام شي، اسلامی حکومت نشتا نو زناکاری عام شو، کو زنا باندې د سوکولی دل سلور گواهان په پیش شو نو کو چرته دا الک اور جنې ناواده کړی وي نو سلسل کوړې بدیل ورکی علل اعلان څوک په زیناو کې بیا، او کو واده کړی وي نو پکانو به ولي رجم به کی، په دې حال کې به تسو باسي مړ به کی علل اعلان. څوک به زنا ته نږدې شي بیا سوال نه پیدا کیږي. ډاکو کولیام ډاکا چي کو پولیس نسی نو د پیسو په ذریعه سره سړی واپس راشي او سره سترګې ګرځي. نو در څو پورې چې بای د دغه رشوت خورو سود خورو د دغه ظالمانو خلکو روکتام نه شوي، د قانون څه فائدہ بیا نه. قانون صرف دې د پاره چې په کاغذ ولیکل شو ثابت شو او چې دا قانون شته، خو عمل درآمد پې نشته. د یهودو متعلق الله رب العزت او فرمایل اکالون للسحت سمعون للكذب اکالون للسحت. دا یهودیان چې دي